نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل وظیفه ده. که چېرته څوک داسې وي چې دا غمجنې خفه ده نو دا وظیفه دې وکړي انشاءالله عزیز سکون او خوشحالي به ورته میلاویږي. په دنیا کې هلکه خوشحالي دا پیسو باندې علي دغرنګه دنیا پیسې ولګئ د دنیا پیسې ولګئ او بیا سلګه شانته خوشحالي ورته دا میلاو شي او هغه خوشحالي هم د ډېر وخته پورې دا نه وي. دغرنګه دوستانو سره ځي راځي ګرځي راګرځي یا واده یا حادي دغرنګه نور څه پروګرامونه نو خوشحالي پکې هلک ټایم لپاره یو قسم له هلکه خوشحالي دا پیسو باندې هلکه سکون او اطمینان پیسو باندې. نن یو داسې وظیفه ته هم د هغې په برکت به الله پاک تاسو ته سکون هم درکړي، الله پاک به تاسو ته خوشحالي هم درکړي، الله پاک به ستاسو تمام حاجات پوره کړي. دغه رنګې کمال او دولت الله پاک نه غواړئ دا به هم انشاءالله ضرور میلاویږي. راځئ دا وظیفه راسره وکړئ، په خپله هم وکړئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ او د اجازت دپاره په کمنټ کې صلی الله علیه و آله وسلم دا خامخا ولیکئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل وظیفه ده. که چېرته څوک دا غواړي چې یاره دته دې په ژوند کې ډیر زیات آرام وي، ډیر زیات سکون دی وي، ډیر زیات اطمینان دی وي، نو هم دا وظیفه دې د ژوند معمول دا سازه کړي. که د چا مال او دولت پکاري پیسې پکاري انشاءالله العزیز دا وظیفه دې وکړي، الله پاک وله مال او دولت پیسې ښه ډېرې زیاتې ورکړي، دی به چېرته هم غریب کېږي نه. خو څوک داسې دي چې د هغوی حاجتونه دي او نه پوره کېږي انشاءالله الله پاک به حاجات د پوره کوي. دغه رنګې مشکلات که څوک لري نو دا وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې وله ډېر زیاته څومره مشکلات دي دا به وله الله پاک تمام تر تمام دا به ختم کړي. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د حزب اللطف وظیفه ده. دا د سکرین باندې ښکاري نو هم دغه وظیفه دا نن شروع کوي. روزانه 3 پیرې وایي، 3 پیرې سحر او 3 پیرې ماښام وایي. انشاءالله العزیز تماشه کوئ چې ستاسو ژوند الله پاک څنګه بدلوي. الله پاک مو خوشحاله اباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.